پشپونی مولو نیول ډېر خلک داس وکړو مفتی صاحب چې ځناور مې دي وزې مې دي میږه مې دي په ښار شه یا په سامک شه یا په غره کښې خو ځای دی چباولی نه یا یو سړی دی هغې نور ها ډېر مورینه نیولې دي خلک یې پشپوني پیایي ولې خو ډېر وي میږه هغه په دا غرۍ ځای علاقه کښې کله کله په مطلب ورایول نو هغې بیا دا سره وکړي چې په هغې کښې ورته چې دا مول مې ورته پیایه غول یا اوزال یا مطلب میږ دا ته پیایه ته مطلب دولیس ہوتا خو البته دا چې ډېرېږي نه وای نه څه ډېرېږي په دا باندې زه تو بیا وي سره ګاډ دا باندې بیا یې تو ګاډ وي ګاډي نه وي سره په باندې نو په دغې کتلش کې داسې رشنوي وچوې ده نظرینې ته دا کتین کې ته چې پشپوني باندې مول په دا طریقه قبلول جایز دي که نه دي جایز داسې شپوني باندې مول ورکول جایز دي که نه دي جایز برای کرم ته په دا مسله لږ کې مشته کا بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب الله دا وکړي چې د میږ ټولې چارې د اسلام په مطابق شي امین واقعیتا خبره ده په دغې کښې دا یو صورت کېږي چې د یوه سړي سره پیسې وي او بل سړی داسې وي چې غریب وي هغه مزدیرا کوي شپوني کوي غبني کوي دا هیله وکړي چې که موته چېرې چا ځناور وکړه زه خو هسې هم شپوني کوه دوست راوه مو دره څه جوړ شي او بل هم وایي چې موږ نورې ته واس د شپونۍ د غا شته نه خو چې چاته ریپې ویر که هو وریایي که یا بل ځناور وریایي که دغې بیا د سره وکړي چې نیم په نیمه وي د هغسې ډریک وریایي کول نیم په نیمه دا مفتی صاحب نه جایز دي په شریعت چې دا جایز نه دي میږ که لږ همت وکړي دغې جایز صورت شته جایز صورت یې دا دی چې تاسو یو ورته د هغو باکې چې دا کومه هغو ورایوی شپونه ته دا باکې په دا با تېره په دا با سره تېره کړي ویز با د دوی جوړ دی که چیرې هغه ریټ باندې هم با کړه چې په کوم ریټ باندې په بازار کښې دو بیا هم جایزه دو فرض کا د لاکې روپۍ دو په لاکې روپۍ باندې هم با کړه او شپونه ته دا وایي چې په لاک روپۍ باندې دو 50,000 د مو شوې 50,000 به په تو باندې قرضه شوې بله ریځ چې کله د هغو خرڅوي یا ډېره شي یا تو واسطه لوسته دې دیر شي بیا مو ته خپلې 50,000 واپس په ټیو شروع کړي چې څومره ګاټلې وي اوم بیا نیم په نیمه وي داسې کولی شي چې په لاک روپۍ باندې باقي خو شپون دی ورته وایي چې 50,000 د تو 50,000 د مو تو ته مې دا 50,000 در بخښلي دي دا قرباني مو وکړله او شپون یې مخکې ورته چبوي په مفته باندې په دغه رنګ وکړي دا صورت هم جایز دی په دا ځینې کښې کله کله ور د فریقینې د ګټې د نقصان غاوي هغې ته د سوچ کوي چې په دې کښې مو ګټه لکه فرض کا د لاکې هغوی په لاک باندې با کړله که نه نو بیا ولې شپون ویایي چې موږ ته په دغې کښې واره نشته هغې داسې کولی شي چې د لاکې هغو دی په 80 باقي په 70 یې باقي په هغې رنګ چې باقي نو په 70 یې فرض کا باکړه 35,000 د ویې شولې 35,000 د بل شولې مخکې دا دی په مفته باندې پیایي هغه 30,000 روپۍ و د ده مفته ته سره باروبارې شي د ده شپوني ته یو قسم باروبارې شي او بله ری چې څومره څه اولاد یې وي بچون وشي ګاټه وي او هم په هغې رنګې وي په نیمایي باندې چې سره کړي وي او په خپله مزدیره پې ورګاټ شوی ښه دی دو حلول هم شي یا اندي تو روپۍ حلول شي هغې ولو شپونه ته و خپله ګاټه حلوله شي په دغه رنګ چې دوه سره چلیږي که په دغې کښې بیا غوې هم کاغذي وي هم که میږې وي هم چې څه قسم وي په دغه رنګ بیا سره وریاوی شي خو دا صورت یې نه دا صورت یې جایز نه چې دا ځینې خلک و چې یاره مو دې رایې کړه ته یې پیایه چې مخشه کله دغسې سټه په سر چې قیمت یې نه ولګي چې بیا جایز نه دی اوس اوس امین ته یوه بله کیسه وکړو چې کله کله ور داسې وشي چې دا غو ننګه شي هغې داسې کولی شي چې هغه کوم شپون دی هغه پیړ چې کومه خرڅه دو هغه ورته پرېږدي او مالک ورته وایي چې شوده غوړي ده د تو وي دا کولی شي خو ده به د یوه شي خیال کوي علما کومه دا جایزه کړي دو چې یا و د بل سره شرط کوي نو چې ته پیړ ته پرېږده زه شوده دې ته پرېږدم اول دا په خپل ده
ایو خپله ورته وایي چې چلو طبعا طبعا شاو تعالی د پیر دی دا دی دیمونه بل ورته وایي چې چلو زه په زړه سره دا درته چې شوده غوړي ته بیا دې تو وي عادت ته در معافي جزاكم الله خيرا